د حضرت صالح علیه السلام د قوم سمودیانو ذکر په قران کریم کې په 9 سورتونو کې راغلی دی. د خپل قوم سمودیانو ته ډېر نصيحت خو دوی خبره ونه منله. آخر قوم ته مطالبه وکړه چې کته پرشتیا باندې پیغمبري د غر نه د لسو میاشتو بلار به اوخر وباسي. حضرت صالح علیه السلام دعا وکړه او غر په حرکت کې راغی. یو غټ کاڼی هغه اوسلید او د هغې نه د لسو میاشتو بلار به اوخر ووتله. لیکن دې بدبخت قوم بیا هم خبره ونه منله. بیا ورته حضرت صالح علیه السلام وویل چې دې اوښې ته نقصان مه رسوئ. آخر په دې قوم کې یو بدبخته کس دا اوښه قتل کړه. کله چې حضرت صالح علیه السلام خبر شو نو قوم ته وفرمایل تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب. تاسو په خپلو کورونو کې د ژوند نه 3 ورځې فایده واخلئ. 3 ورځې وروسته به در باندې الله پاک عذاب راولي. خو یاد ساتئ دا داسې وعده ده غیر مکذوب چې دا بالکل دروغ پکې نشته. دې بدبخت قوم په ځای د دې چې توبه وباسي الټی د حضرت صالح علیه السلام د قتل کولو کوشش کو. حضرت صالح علیه السلام ورته د عذاب علامه هم ښودلې وه چې سبا د زیارت په ورځ باندې به ستاسو د ټولو مخونه تک زیړ شي. د جمعې په ورځ به د ټولو مخونه سره شي او د هفتې په ورځ باندې به ټولو مخونه تک تور شي او عمده ورځ به ستاسو د ژوند اخري ورځ وي. او همداسې بیا شو چې د زیارت په ورځ د ټولو مخونه تک زیړ شو. خو بیا هم دوی د الله طرف ته متوجه نه شو دا بدبخته او الټا ټول قوم د حضرت صالح علیه السلام د قتلولو په فکر کې. په 2 ورځ د ټولو مخونه سره شو او په 3 ورځ د ټولو مخونه تک تور شو. دوی د خپل ژوند نه مایوس شو او د عذاب په انتظارو چې په دې حالت کې په ځمکه باندې یو تیز زلزله راغله او ورسره یو يرون کې تیز आवाज هم راغی. حضرت جبرئیل امین علیه السلام ور باندې الله په حکم یو تیز چغه وهله چې د هغې په وجه باندې ټول قوم ځای په ځای هلاک شو. الله رب العزت فرمایي واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. ظالمان یو تیز غیبي چغې ونیول د سحر په وخت کې په خپلو کورونو کې داسې پړ مخې پرېوتل ګویا چې دوی دغلته د سره اوسېدلي نه وو.